ما خپله کور روان شو، زه په خپله एकदम رپټ شوه. هغه ورته لاس کو، ما एकदम د هغه لاس ته ډب غوندې ورکولې پوه شوې، ما یې چې راځي خوا کړم، هغه एकदم رپټ شو. د قتل وقوعه د افشین چې کوم دی نو دا خپل دغه ویشتې وه، خاوند ویشتې وه د علمزیب د عبید په مدد باندې. نو بیا موږ هلته کې لاړو، ریډه مو کړل، ښه والله کامیابي راکړله، دواړه موږ په شپه باندې ارسټ کړل. پټېدو دې سره هېڅ قسم بل لار نه وه، الله موږ له کامیابي راکړو، دواړه مو ارسټ کړل. هغې نه ویپن اف افنس موږ ریکور کړی دی، انکشاف یې موږ ته کړی دی، خپل جرم یې راته منلی دی او نن بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، په دنیا کې د ټولو نه خوږه رشته د ښځه او خاوند دي. د ټولو نه خوږه رشته ویلې شوې ده ښځې او خاوند دغه رشتې ته. دا مهال موږ موجود یو په تانه داودځای کې چې یو واقعه پیښې ته راغله چې یوه ښځه خپل خاوند قتل کړه او د هغې نه بعد یې ته د خودکشۍ رنګ ورکړلو او پولیس په یې کې ان تک محنت وکړو. هغه ملزم او د هغه رور د هغه ښځې کم خاوند او د هغې هغه لیور په 2 غنټو کې دنه گرفتاره شو. دا مهال دا هغه ملزم دی، ستا نامه څه ده؟ علمزیب. د کوم ځای اوسېدونکی؟ ګړي عمران. ګړي عمران. دا راته ووایه چې دا چې کومه تا قتل کړه دا ستا څه وه؟ ښځه مې وه، ما نه ده قتل کړې. دا ستا څه وه؟ ښځه مې وه. دا د واده څومره ټایم وشو؟ 8 کاله. 8 کاله وشو. ښه، ستا بچي وو؟ 2 بچي مې دي. بچي دي وو. دا څنګه تانه لګه، څنګه دا تانه एकदम تماچه وچلېده؟ ما تمانچه پاکه کا، کې مې غوسته پرته وه، روټۍ مې خوړه، بیا زما ښځه زما کټ ته راوړې، زما هغه کټ کې ناست وو، ګپ شپ هم لګولې. دغه تمانچې ته لاس کړم، ما دراري کړم، کېږي د پوش هغه एकदम رپټ شو. نو ما بره پاکه مایل یم ګیټ میټ والو بره نه، دا خو تانه تپوس کوو که نه؟ نو مکه ځای کې پرته وه پوه شوې او एकदम رپټ شوه. هغه ورته لاس کو، ما एकदم د هغه لاس ته ډب غوندې ورکولې پوه شوې، ما یې چې راځي خوا کړم، هغه एकदم رپټ شو. نه زما ما ښایي سره چې دلته جنګ جګړه نه وه کړې، ما خپله کور روان شو، زه په خپله مطلب ته اوس خفه یې؟ خفه به څنګه نه یم، کور مې وران شو. خوښه چې څوک د خپله ښځه دغه کړي. دا بیا هسپتال ته چا بوتله؟ مشر ورور مې و، زه مې ورپسې راوړم. تاسو بیا تښتېدئ څه ستاسو بچي بیا ولې هغه ستا مور پلار هغه بچي ولې تښتولي دي؟ پکار یې بیا خو هلته دوا کې ناست وو که نه؟ دلته کې و، پلار مې په هسپتال کې پروت و، هسپتال راپورټ یې کتلی شي څه چل پېښ شوی او زنانه هلته د یره نه دي ورغلي او باقي چې کوم دی کفن نه یې پیسې ورلېږلي دي خپلې. ټیک ده. لاس کې خلکو له سویل غواړي دا ټایم تا خلک ګوري. څه به ووایي پوه شوې، زمونږ دې هلته دي وګوري او یو سړی هم د تماچو شوق دي نه کوي. د تماچو شوق دی؟ نه کوي. عزتمندو، دا هغه ملزم و کم چې د ښځې په قتل کې دا هغه ملوث ملزم، هغه ککړ ملزم دی. دا وینا وه چې تاسو واورېده چې دا وایي چې ما تماچه صفا کوله او زما نه دغه د تماچه په غلطۍ کې وچلېده چې هغه ښځه د هغې له کبله چې کوم ده وفات شوه. د سره د ده بل رور هغه هم په دغه جرم کې ککړ، هغه هم په دغه تانه کې دی. دا د 28 تاریخ ماسوتن ټیم و، تقریبا داسې 10:30 بجو ټیم و چې موږ ته اطلاع راغله هسپتال الارچ نه چې یو زنانه یې راوستې ده او زنانه به سره یو کس راغلی دی، لیور یې د هغه عبید نوم دی او هغه راپورټ کوي چې د ښځې ځان ویشتی دی. نو ما فوراً هغې سره رابطه وکړله الارچ والا سره چې ما ته لږ ډیټیل راکړئ چې دا په کوم ځای لګېدلی ده چې موږ هغه اسسمنټ خپل وکړو. چې هغې سره موږ خبرې وکړې نو هغې راته وویلې چې دا زنانه 4 ډزه لګېدلې ده، ویل 2 په سینه لګېدلې ده، 1 ډز په خېټه لګېدلې ده، 1 ډز په خپه لګېدلې ده. نو هغه ټایم زما شک شو چې سړی ځانونه خو 1 ډز به ولي، بیا د دومره زور نه وي چې دوی بیا ځان نور ولي. نه چونکې 4 ډز هغه ما ته وویل نو زموږ پرې شک شو، نو فوراً ما ځان سره خپل دغه وکړو اسچو، زموږ د اسچو داودځای ما کال کړلو، موږ لاړو هسپتال ته. هسپتال کې چلته کې موږ جایزه واخیسته، نو کوم چې د عبید و تښتېدلی و، عبید وتښتېدو، نو موږ ته هغه ځینې پته ولګه چې دې راپورټ له راغلی و خو دا شیز د بوګس وختو. بیا موږ هغه ځینې خپل ټیم جوړ کړلو، موږ ټیکنیکل باندې کار وکړلو، موږ په ټیکنیکل طریقې سره بیا لاړلو هلته کې چې معلومات وکړو. نو واقعي د قتل وقوعه د افشین چې کوم دی نو دا خپل دغه ویشتې وه، خاوند ویشتې وه د علمزیب د عبید په مدد باندې. نو بیا موږ هلته کې لاړو، ریډه مو کړل، ښه والله کامیابي راکړله، دواړه موږ په شپه باندې ارسټ کړل. سر موټیف څه و د کیس چې دغه د علمزیب دغه دا قتل کوله؟ بیا هغې نه پته څه کار وشول، د دې جینۍ چې کوم پلار و د هغه خالد ولد ښایسته ګل
دا بیا موږ سره ملو شو. هغه دا ویل چې دې ښځې خاوند به خپلې کې جګړې ډېرې کولې، د قبیلګریلو تعلقات یې ښه نه وو، د دې هلک چې مالي حالات وه ښه نه وو، نو د ښځې خاوند خپلې کې ډېر سمون برابر ونه. وي اکثره به یې دله قتل دمکیانې ورکولو چې تا به زه مړه کوم. وي اخر هغه کار نن پوره کړو، زموږ لوري چې کوم نه خالد لوري راله ووژله په دغه لانجه باندې. په دغه د FIR کې مدعیان څوک دي؟ د FIR کې اتوماتیکلی بیا چونکې دې رپورټ غلط وخته، دې خو دې له خودکشي رنګ ورکولو، خودکشي رنګ یې ورکړی و چې یاره دا ښځې په خپله ځان ویشتی دی، خو هغه مونږ الله کامیاب کړو، هغه شي زمونږ زر به یې نقاب وکړو او ودین 2 هارز مونږ دواړه کسان اریسټ کړل. هغوی بیا مونږ ته انکشاف هم وکړو چې بالکل دا کور کې دی ویشتې وه، دا خودکشي نه بلکې یو مرډر و. نو دغه ټیم کې بیا کمپلینټ چې کوم دی نو دا د دې کومه جینۍ چې مړه وه ښځه، د هغې پلار دی خالد، دا بیا موږ سره کمپلینټ شو کړي. د دې دواړو خلاف باقاعده دغه دعویداري مو کړله. د دنیا ټولو نه خوږه رشته د ښځو د خاوند سره جرم پټول یا جرم حل وي سره که دغه شان واقعي د خودکشي رنګ ورکړي نو جرم حل وي؟ جرم په خپله حل وي. دا ښه دی چې همت سړی کوي، کوشش سړی کوي، هر قسمه خبره هغه حل کولی شي، الله ورسره بیا تعاون کوي، هغه سره مدد ورسره کوي. دا یو چې کوم د خبره د کولو نه هغې سمون خوړو نه هغه دپاره هغه خو د جرم پټول خپل کوشش ښه پوره وکړلو. اسپتاله پورې ورسولو، ای بنده چې اسپتال سټاف ته زموږ چې کوم هلته کې رپورټ والا ناست دي پولیس افیشلز، هغوی ته هم دا خبره وکړله چې دا د خودکشي کړې د ښځې او په خپله یې ځان ویشتی دی، خو جرم نه پټېږي. جرم په خپله حل وي چې کله دا خبرې موږ ته وشو نو هغې نه موږ ته اندازه وشو چې دا هلک دروغ وایي. چې کله موږ ورسېدو نو هغه هلک چې کوم رپورټ کولو زموږ د راتګ نه مخکې وتښتېدو، نو جرم پټېدی نه شي، جرم خپل حل وایي. سر په FIR کې کومې دفعې شاملې شوې او دغه د ملزمان د خپل جرم اعتراف کوي؟ ملزمان چې کله موږ اریسټ کړل نو په هغه ټایم باندې هم هغې موږ ته انکشاف وکړلو چې بالکل دا کومه خبره وه. نو موږ عبید دا وویل چې دروغ خپل ورور سیف کولو دپاره ما دا دروغ وویلي چې یو څه نه مې ورندار هم نه شوه، بل څه نه به زما ورور او زه پکې دې کې ګیرېږو، بیا به موږ باندې چې کوم دی جیل ته به ځو. 302 سیکشن اف لالن چې کوم دی د دې خلاف FIR شوی دی او د جرم پټېدو دې سره هېڅ قسم بل لار نه وه. الله موږ له کامیابۍ راکړو، دواړه م اریسټ کړل، هغې نه ویپن اف افینس موږ ریکور کړی دی، انکشاف یې موږ ته کړی دی، خپل جرم یې راته منلی دی او نن هغې موږ واپس لاړلو او جوډیشل لاک اپ هغه جمع کړي. سر لاس کوشن کوم په دغه د جرم کې کم پسټل یوز شوی دی؟ 30 بور پسټل د هلک سره د خپل دغه پکې شوی و چې کله موږ د اریسټ کړلو نو بیا خپل پلانټیشن باندې هغه موږ ته تکشي صاحب ته دغه کړو پکې ممکن سوالز وغیره برآمد شوي سر؟ شپه وه، یو خو کور کې دننه و، هغې خو جرم پټولو چې دومره غټ کار یې کولو نو خول پټول خو هغې دپاره نور اسان کار و. خول پټول خو هغې دپاره وړوکې خبره وه، نو خول هغې په وخت باندې هېڅ سیټ ته کړي، خول یې چېرته کې بهر لړه کړي، خو چې کوم پسټل باندې بیا کار کړی نو هغه پسټل بیا موږ ته د ملزم په نشاندهۍ باندې هغه موږ ریکور کړلو، د هغه د کمرې نه موږ سره په فایل باندې موجود دي. سر جنرال کوېشن دی، خلک تاسو ګوري ډېر په لوی تعداد کې، هغې له سم میسج څه پیغام چې دغه شان مسالې یا وقوعي راځي ډزې حل نه په ټیبل ټاک وشي، لاس پرې مصور غواړئ؟ بالکل تا خو خبره وکړه چې د ښځې خاوند دغه خواږه رشته ده، بالکل خواږه رشته ده، د یو فیملی بنیاد دی او دې نه مخکې یو فیملی روانېږي، غټ یو خاندان یو کورنۍ ته بیا جوړېږي، وړې وړې خبرې ایشو نه مسله هغې نه اخیستل جوړول نه دي پکار، مسلې کمپرومایز پکار د ښځې د خاوند ژوند ټول په کمپرومایز تېرېږي، کمپرومایز بیس به تېرېږي، ښځه به خاوند سره ګزاره کوي، خاوند به ښځې سره ګزاره کوي، دا کمپرومایز د واده دویم نوم کمپرومایز دی. یو بل سره به کمپرومایز کوي، یو بل به برداشت کوي چې یو بل کوم سړی نشي برداشت کولی، دا رشته ساتل بیا ډېر ګران کار دی. نو ټولو ته خاص هم دا کوو چې دا وړې وړې مسلې دي نه، د انا خبرې نه جوړي، یو بل دې برداشت کوي، انشاءالله الله به چې کومونه خیر راکړي. مهرباني.